على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. سورة التوبة یولسم پارا سلور نبی نمبر آیت دی. دی آیاتونو د مخکې آیاتونو سره ربط او مناسبت دار. مخکې آیاتونو کې د تبوک د غزا نه چې کوم منافقان پاتې شوي د هغې سزا بیان شو. اوس په دې آیاتونو کې د تبوک د غزا نه پاتې شوو خلکو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته د دروغو باندې ذکر کېږي. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تبوک د جهاد نه په لار واپس را روانو، دې منافقانو د مخکې نه ځان له بانې جوړې کړې وې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام را ورسیږي نو موږ ته دا بانې وکړو. چې نبی علیہ السلام مدینه منورې ته واپس را ورسېدو، د دې منافقانو تعداد 13 تعداد. دا منافقان جهاد لنوتل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تراغلل او د دروغ قسمونه او خپل چې زمون دا عذر الله پاک د آیاتونو نبی علیہ السلام ته بیان کړل چې دې منافقانو ته وایا چې تاسو ما ته باندې او عذرونه مو پیش کوئ، ځکه تاسو په حال باندې الله ز خبر کړي. تاسو اعمال الله پاک او زبا تاسو اعمال ګورم، تاسو با تاسو اعمال بدلا په قیامت کې ملاوي. نو د دې منافقانو عذر الله قبول نه کړ، ځکه دې خو اسین وکړ. بل د منافقانو مخکې هم تیر شو چې دا منافقان په خپل هم جهاد ته نه تل او مسلمانانو ته وی دی جهاد د مزي ګرګډي راځي غلیم او بخید خپل غلیو شو کوي جهادونه سکو خپل می وجات او کجوري راغونډ کی تاسو جهاد د ولې زي خپلم نتل او نور مسلمانان دې جهاد نه پرې کوي، بلیم نه کې نکولا او نور مسلمانان هم د نه کې نه باندې ګول. الله پاک نبی علیہ السلام ته فرمایي چې دې ته وای تاسو حضورونه مو پیش کوئ، تاسو حضور نه قبلو، ځکه دې خو دروغ نور حقیقت ته الله خبر کړی چې دې منافقانو څه چل. بل الله جل شانه نبی علیہ السلام ته فرمایي دا منافقان کتا ته حضور پیش کړي د پاره دي چې د دې ملامت نه کړي. دې سر خبره ترې مکو دا منافقان پلید دي، ځکه ظاهرا د دې ایمان دی او دنه کفر دی او کفر خو نجس او پلید دي. دا پلیدان دي د ځای او ټکانا د مرګ نه بعد جهنم دي. دې ته بل دې خپل کفر او د دې منافقت سزا ملاوي. بل د منافقانو چې دا قسمونه خوړل د سره پاره چې نبی علیہ السلام زمون نه خوشاله شو. الله پاک فرمایي دي توبه چې تاسو ما خوشاله وو، ځکه پیغمبر علیہ السلام کتر دي منافقان نه خوشاله شي، الله ته نه خوشالي، ځکه دي کافران د کافر نه الله نه خوشالي، کافر خو الله نه مني، د کافر په الله ایمان نشته،
نو الله ته پس خوشاله شي مسلمان نه الله خوشاليږي چې مسلمان سره ایمان دی مسلمان د الله منی او کافر د الله دشمن دی الله د دشمن نه خود خوشالي الله جل شانه د خپل نیک بنده نه خوشالي نو کدا منافقان تاسو ته باندې اوچو دی باندې قبولم چوت خوشالم شي الله ته نه خوشاليږي نه دغه کافرون بل دا منافقان چې د اکثر باندې چاند چې دا باندې چاندي په کفر کې ډېر زیات کلک دي اسی په خپلې باندې وي چې زموږ ایمان د خود دې کفر ډېر زیات سخت بل د الله جل شانه د احکاماتو نه دا لري خلک نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کیتیا یې نه دا کړی ایمان نه دی راوړی چې ایمان یې نه دی راوړی دا الله پاک په احکاماتو باندې ځان نه دی پیږي دا سخت خلک دي په کفر کې هم او په منافقت کې هم دا ډېر سخت خلک بل دا باندې منافقان داسې دي چې هغه چاند ورکوي واغه چاند بیا تاوان ګڼي لکه د قبیله اسد او قبیله غطفان خلکو مسلمانانو په تبوک کې چاند ورکوله دیوی چاندې ما چوي دا تاوان دې سي بي ځای خپل پیسې لګوي وي جهادونه کوي په جهادونه کې خپل پیسې لګوي دا تاسو تاوان کوي صدقیتا او چندی ته تاوان وي دا منافقان یو جرم دا کې چې چاندی ته صدقیتا تاوان وي حالت کې د مسلمان شاندان مسلمان کد الله پاک بلار کې لس روپے ولګي دی باغې باندې د ثواب تمل او کزر روپے ولګي او باغې باندې ثواب تمل چې دا مې نیکیو کړه ګټه مې وکړه که مسلمان خپل ځان په نیکي کې ولګي دام دې منی چې مازال لګاټو او که مسلمان خپل مال اولاد الله په دین کې لګي دا ټول مسلمان ځان له آخرت د خزانه شمار کړي دا به خزانه وکړي په حقیقت کې دم داس نبی علیہ السلام فرمایي چې تاسو د ځان نه وړاندې کومې صدقې وکړي دا تاسو خزانه شي دا د الله ډېرې ډېرې تر دې چې د غرونو اندازې تاسو صدقې رسي مسلمان چې صدقه ورکړي دا ځان له ګټس حساب او منافقان چې صدقه ورکول به د تاوان او بل د دې منافقان ټول انتظار په مسلمانانو د تکلیف کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تبوک غزا لته په تبوک کې منافقان نو ته سلک اسدا جاسوسي د پاره کړو یا چې دا منافقان پاتې شو د دې خیال دا چې په تبوک کې د نبی علیہ السلام مقابله د رومیانو سره او رومیان په وخت کې دوی حکومت د روم او د فارس په نیمه دنیا باچي وو دې منافقانو چې زبر جګړه وو چې مسلمانان په ختم کې په اخلاص د منافقانو سوچ داو چې نبی علیہ السلام او مسلمانان به واپس را نشي او د الله پاک اراده سوا چې رومیان به شکست وخوري او لار بشي او مسلمانان به فتح حاصل کړي واپس راشي اول دې منافقانو خیال خدو چې زمونږ دا جهاد نه پاتې کېدل بچا ته معلوم نشي الله پاک د دې هغه بزدلی تمام انسانانو ته کار کړه چې پیغمبر جهاد د ځینې کې دی نزي د دې هغه ګنایم کار کړه او د دې چې کوم واحد د پیغمبر علیه السلام او د صحابو د نه راتلو الله پاک هغه هم دې ته ناکام کو او نبی علیہ السلام او صحابه ټول واپس راغلل ځکه تبوک کې رومیان وتښتېدل او بل الله جل شانه د بازي باندې والا کسانو چې هغه مؤمنان دي دا غي کمال ایمان ذکر لکه قبیله مزینا او قبیله جوهینا دا یو دو قبیلې دي
باندې والا د کلی خلکو په نبی علیہ السلام باندې ایمان راوړ او ډېر صدقې په دا چاندا کې ورکړ نو الله پاک دا غي صفت ذکر کړي چې دا باندې والا خلک داسې شته چې هغه خپل مال د الله جل شانه په لار کې خرج کړي او په دې نیت چې په دې موږ الله پاک ته نږدې شو څنګه چې د مسلمان شان نو باندې والا خلک دوه قسم یو د دین نه لري منافقان او کافران یو دیندار مخلص او سچا مسلمانان نو منافقان باندې والا مال لګي تاوان شمار کړي او مسلمانان خپل مال لګي الله پاک دې د نزدې کېدو په تمه لري مسلمان مال لګي دې د پاره چې الله جل شانه ته نزدې شي نو الله جل شانه فرمایي یا تذرون الیکم دا منافقان به حضور پیش کی تاسو ته اذا رجعتم الیہم کله چې تاسو واپس راشي د تبوک د غزانا مدینه منوره ته دی تاسو ته حضور پیش کړي چې زما دا مسله وا چې ځکه نوم تلی تبوک غزال قل تو فرمائے پیغمبر علیہ السلام لا تعتذروا تاسو حضور نم پیش کوئ لن نؤمن لكم جئس کلستاس تصدیق نکم چې تاسو ټیک وایي نمنو ما تبانه مو پیش کړو قد نبان الله من اخباركم فتاقی سر من خبر کړیو الله پاک ستاسو په احوالو باندې ستاسو حال الله منته کار کړی چې دې اسنه کې راغلی وسير الله عملكم ورسوله او زرد چې الله پاک بکار کی ستاسو اعمال ورسول الله پاک ګوري ستاسو اعمال ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده بیا تاسو واپس کول شي په قیامت کې غزاد ته چې عالم دی په پټو په کار باندې وينبئكم بما كنتم تعملون پس خبرداري بدر کې تاسو په عملونو بدر کې سيحلفون بالله زرد جدي بقسمون کوي تاسو ته په الله پاک باندې لکم تاسو ته اذن قلبتم الیهم کله چې تاسو واپس لاړ شئ د تبوک د غزانه دوی ته لتعرضوا عنهم دپارا دی چې اعراض کې تدوینا اعرضوا عنهم پس تاسو اعراض کې مخواړوي د دې منافقانو نه خبر ور سره مکوي انهم رجس بشک دا منافقان پلیت دي ومأواهم جهنم ټکانا دی جهنم دا جزاء بما كانوا يكسبون دا بدل د دې د کارونو يحلفون لكم دا منافقان بقسمون کوي تاسو ته لتردو عنهم دپارا دی چې تاسو خوشاله شئ د دوی نه فإن تردو عنهم پس که چېرې تاسو خوشاله شئ پیغمبر علیه السلام د دوی نه فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين پس یقینا الله پاک نه خوشالېږي د فاسقانو خلکو نه الاعراب اشد کفرا ونفاقا باندې چان سختی د کفر او د منافقت په لحاظ سره واجدر مناسبم دا الله يعلم حدود ما انزل الله دا چې دین پیجنی حدود او شریعت دا چې الله پاک نازل کړی دی علی رسول خپل رسول باندې والله علیم حکیم الله پاک ذات علم او حکمت والا ذات ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق او بازی د باندې چان دا رسول دی چې غي غنی هغه مال چې غي دی خرج کی مغرمن تاوان ويتربص بكم الدوائر او دی انتظار کی پتا سبحان دی مصیبتونو علیہم دائرۃ السوء فدی باندې راګرځي دل د مصیبتونو دی الله سمیع علیم الله پاک اوریدونکو په ذات ومن الاعراب او بازی د باندې چان مناسو دی یؤمن بالله ایمان لري په الله پاک باندې ولوم الاخر اور اخرت باندې ويتخذ ما ينفق قربات عند الله او دی خرج کی اغمال چه او دی حسابی اغمال چه دی خرج کی قربات عند الله ذریعات نزدیواری اللہ کا ولصلوات الرسول او ذریعات دعاکام دا پیغمبر علیہ السلام علا خبردار انہا بشکد صدقات دی مسلمان قربت اللہم دا نزدیکت دی دبید پار اللہ تا سیدخلهم اللہ فی رحمتی زرد چلا پاک بداخل کی دا مومنان پاک رحمت کی ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ پاک بخور کی مہربان دی واخر دعوانا